بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول کریم. زما عزتمندو، نن زه تاسو ته د صلات الحاجت مونځ په باره کې چې دی خبره کومه. حدیث کې راځي، مفهوم داسې حذیفه رضی الله فرمایي چې کله به نبی علیه الصلاة والسلام ته سخت کار پیښ شو، به فوراً چې دی مانځه ته متوجه شو. او دغه شانتې مخکیني پیغمبران ته هم چې څه سخت کار پیښ شو، نو هغه فوراً په مانځه کې مشغولېدو. موږ او تاسو هم چې دی ضرورتمن یو، حاجتمن یو، او بېشماره مسایل زموږ او ستاسو نه چې موږ او تاسو صلات الحاجت مونځ چې دی دا خامخا په ورځ شپه کې یو پیر خامخا کوو، او د خپل رب سره ریاض و نیاز چې دی کوو، د خپل رب نه چې دی مدد غواړو. نو موږ او ستاسو به الله تعالی چې دی مدد کوي. الله تعالی به زموږ چې دی یعنې حاجتونه پوره کوي، ضرورتونه پوره کوي. نن زه تاسو ته داسې یو مونځ ښیم چې هغه موږ او تاسو وکړو، دا نه پس موږ او تاسو دعا وغواړو، الله رب العزت په موږ او تاسو له چې دی زموږ څه مسله یې څه حاجت یې هغه الله تعالی پوره کوي. نو د 2 رکعاتو نفلو نیت په وتړئ، نیت کوم د 2 رکعاته نفل صلات الحاجت مونځ ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خپل خدای لره مخ مې د کعبې شریف الله اکبر. دې نه پس چې دی ثنا ووایو، تعوذ تسمیه ووایو، بیا سورت فاتحه ووایو. په سورت فاتحه پسې به بیا موږ او تاسو 10 پیرې سورت یعنې قل یا ایها الکافرون دا 10 پیرې موږ او تاسو ووایو. بیا دا رکعت وګو د خیر دویم رکعت ته ودرېږو. نو په دویم رکعت کې موږ او تاسو چې کله سورت فاتحه ووایو، په هغې پسې به بیا 11 مرتبه چې دی سورت اخلاص قل هو الله احد الله صمد دا پوره سورت به چې دی موږ 11 پیرې ووایو. بیا چې کله سلام وګرځو نو 2 رکعاته پوره شي، بیا به سجدې لاړ شو. په سجده کې به یعنې د ټول نه اول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا 10 پیرې ووایو. بیا پسې مانځه درود شریف ووایو کوم چې مانځه کې دی، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دا اللهم بارک دا موږ او تاسو 10 پیرې ووایو. بیا په دې پسې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بیا پسې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا چې دی بیا 10 پیرې ووایو او راپاسو. او بیا د هغې نه پس د یعنې د الله پاک نومونه دي چې هر نوم راځي، یا الله یا الله 3 پیرې، او درود شریف ووایو 3 پیرې. هر درود شریف چې بیا موږ درود شریف 3 پیرې ووایو، د هغې نه پس بیا موږ او تاسو چې د خپل حاجت لپاره موږ او تاسو بیا دعا وغواړو. هر حاجت چې د هغې لپاره موږ او تاسو دعا وغواړو چې الله زما دا حاجت پوره کړي. او بیا پسې درود شریف 3 پیرې ووایو، او بیا د هغې نه پس په مخ باندې لاس راکړو آمین 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 3 پیرې. په دې طریقه موږ او تاسو چې دی مونځ وکړو، او د الله نه موږ او تاسو څه حاجتونه څه ضرورتونه هغه موږ او تاسو چې دی یعنې مانځه په ذریعه باندې د الله نه چې دی هغه یعنې حاصل کړو. او په دې کې الله تعالی ډېر لوی چې دی کمال یې ښودلی دی. په دې صورت حاجت مونځ کې موږ او تاسو دا خامخا په خپله زده کړو، عمل پرې وکړو، او نورو ته یې د رسولو کوشش وکړو. د نبي صلی الله علیه وسلم روایت مفهوم دی، وایي څوک وایي سرسب دي شادب دي هغه خلک زما یو خبره واوري او بل ته یې ورسوي. نو زما تاسو دا درخواست دی د الله د رضا لپاره دا ویډیو مخکې چې دی شیر کړئ چې نور خلک هم د دې نه چې دی پیدا واخلي او نور ته دې پیدا ورسي، او نور مسلمانان چې دی هغه په دې عمل باندې راشي. نو په دې کې به زموږ دنیا هم خیري، د آخرت هم خیري. الله دې موږ سره سمون کول توفیق راکړي. آمین.